د پاکستان پیپلز پارټۍ د تحصیلي مشران د پی کې 6 مشران انتهایی قابل قدر زموږ د پی کې 6 کینډیډیټ د تحصیلي بریکوټ فخر جناب مختار رضا خان په پینډال کې ناس د هر قوم د هر طبقې سره تعلق لرونکي نوجوانانو د پاکستان پیپلز پارټۍ په برګي جنډې باندې رنګ د پاکستان پیپلز پارټۍ د قربانیانو یاد کوونکو نوجوانانو د بټو په आवाज باندې را جمع کیدونکو نوجوانانو السلام علیکم یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروں گے گھر گھر سے بٹو نکلے گا تو کتنے بٹو ماروں گے عزت مندو مشرانو نننې موخه چې کوم په پورا وطن کې یا باچا صاحب چې په پورا نړۍ کې نن دا ورځ مناول کېږي چې کومه د تاریخ د ټولو نه توره ورځ ده عزت مندو په دې ورځ باندې د غریب عوام مشر د غریب عوام مور د پاکستان حقیقي مور هغه چې کوم دی د غیرو خلکو هغه خلکو د چا ذهن او دماغ چې په د تیرونه ډکو هغه په غریب ولس د خاتمې لپاره د هغو د اواز پورته کولو جبه پرې کړله او دا تور ورځ چې نن مونږ بناوهو یقینا دا د غریب ولس د زړه اواز دی دا د هغو مور چې کوم دا په دې ورځ باندې شهیده شوله نو انشاءالله نن به یو عهد کوو ګوره کم کسان چې مونږ ناست یو په پینډال کې که مونږ یو واده وکړله او د دې غیرو خلکو د دې خیرنو د تنګ نظره خلکو د دوی د غرور مونږ اوس هم ماتولی شو مونږ دې اوس هم بدلي اخیستی شو په کومه جامه کې رونو نن چې کوم دی په تحصیلي بریکوټ کې مونږ له الله پاک د ذوالفقار علي بټو د خاندان یو وارث راکو چې د چا کار څه دی د چا کار دی تعلیم مفت او فری ورکول دا هغه کار دی یتیم او غریب راوچتول هغه د میډل کلاس خلکو سره یو ځای باندې مخې ته لیږل د چا کار دی چې غرونو والا کم خلک پاتې شوي دی هغو ته سکولونه جوړول کم چې د موجوده حکومت ایمرجنسي ده په تعلیم کې چې یاره تعلیم به زه ورکوم او زما پکې ایمرجنسي ده هغه کار نن دلته فلاحي ورکر نن دلته یو سوشل ورکر مختار رضا خان په شکل کې ځي او د صندوقې په مقام کې درې چته بلډینګ جوړوي د پاره د دې چې یاره دا خلک همیشه د پاره شاته پاتې شوی دی دا غلامان پاتې شوي دي زما بچی علم کوي د خان بچی علم کوي د زورور سړي بچی علم کوي دې خلکو لکه ترقي ورکوي دوی له تعلیم ورکا نو هغه خواب یې زمونږ پوره کو مونږ له عملي ازادي راکړه زه د خپل له طرف نه او د ګوجر قام د طرف نه انتهایی مشکور یم د دې کډې او د دوی د ماشوم چې کوم دی تا حیات به مونږ شکریا ادا کوو او مونږ د هغو غلامان یو عزتمندو بل طرف ته چې کومه پارټي ده زه خو لږ د دغه کومه سټیټ سیکرټري صاحب چې وایي ټول باس به په دې کوي په دې به مشران باس وکړي مختار صاحب به وکړي نن چې کوم دی سټوډنټ په روډ باندې ولاړ دی احتجاج کې نن مزدور په روډ باندې ولاړ دی احتجاج کې نن ډاکټر چې کوم دی په جړا باندې احتجاج کې انجینیر ولاړ دی کلاس 4 ولاړ دی لکه ټول مخلوق چې کوم دی هغه خپل دی ظالمانو نه او هغه وایي چې نور پاکستان به داسې بدلومه څنګه چې خیبر پختونخوا بدل چکا ہے مونږ بدل شوي یو ګورې ښه اوس چې زمونږ دا کم ماحول دی مونږ بدل شوي یو پنجاب او بلوچستان سند به زمونږ په شان کوي دلته کې څه دي پرویز خټک صاحب وایي ما ته په صوبه کې یو غریب شته دی هم نه معلوم راته هم نه دی او بل اوس په دې کوڅه کې مونږ ولاړو د اسرار صاحب د لوزۍ ته تلو مختار خان ناصر یو زنانه وه بیکاري مطلب هغه پیسې غوښتلې یاره زه د هغې زنانه خواته وم او دوی مخکې لاړلو نو مختار صاحب له 200-300 روپۍ به وخت مناسب ورکړې هغه ماشوم چې هغه پیسې خپلې امور نه ورکړې نو امور یې پیسې وکتلې او شمار یې کړلې نو تاسو په لکه په مسلمانۍ باندې یقین کوئ په الله باندې یقین وکړئ هغه وایي یا الله پاکه شکر دی کنې نن به مې څه کول لکه دې حد ته خلک راغلی دی رونو تحصیلي بریکوټ سره یو موقع ده یو چانس زمونږ سره دی که مونږ د مختار رضا دا شوق او مونږ د مختار دا میشن د هغه چې کوم دی دا کوشش دې ته مونږ یو پیر بل شکست یا نقصان ورکو یقینا چې دغه هر څه به بیا ارتاو شي به جره بس خلک هم نه غواړي لکه که د دې تحصیل نه ماډل تحصیل جوړوئ نو به یې دې سړي له به یو موقع ورکول غواړي دا زه پوره تحصیلي بریکوټ عوامو ته یم تاسو خو پیپلیان یې تاسو خو یې مختار چې وبیلله تاسو وبیلله تاسو به بیللي ګورې ښه تاسو په کوڅو کې خلک وایي تاسو وبیلله لکه مړه پلاني ته دې وبیلله دا ګورې مونږ به بیللي بیا
خو دا نور چې دا کم موسم د لعنت پسې دي د دجال پسې دي د ټرانسفارمرو د دې سیزونو میزونو پسې بجلی پسې او د کوڅو موسو پسې دي دې خلکو ته ووایه چې ګوره که تحصیلي بریکوټ نه ماډل تحصیل جوړوئ د پی کې 6 نه ماډل حلقه جوړوئ نو باید دا د بین الاقوامي سوچ مالک دی دا چې کوم ټوله دنیا ته کتلې ده زما په خیال دی به دا دوکې ونه کړي دی به دا غلطیانې ونه کړي چې د یو سړي پلار ټیکسي چلی او بیا د مرسید خبره کوم او بیا یورپ ته روان دي استرالیا ته د سټوډنټ په ویزه باندې عمر یې 70 کاله دی دومره نه اهل خلک او بیا زمونږ په دې سواد باندې چې کم لکه شي مسلط دی چا چې ګټلې ده ټولو له وزارت ورکړی وزیرستان یې ترې رخ کړی دی خو وروره دا سود بود ورسره نشته چې زه لپاره راغلی یم او وزیر اعلی صاحب آسان مثال دی تاسو ګیدړان یې او سواد دا خلک هم ګیدړان دي او د بازدري ګیدړان هغه خو پښتون ورځي یاره دا خلک په زمونږ پورې بخان دی دا کم سړی و دلته نو بل څوک نه و چې رالېږلی وی دي دا بریزره چرګ کېنول دا غلط خلک دی نو تاسو ته زه یو سوال کوم او یو تمنا یو د توجه غواړم ستاسو په یو خبره باندې یو واده وکړئ یو عهد وکړئ څنګه چې موږ د تلنګ سټیشن په 700 په 800 باندې ګټلی دی څنګه چې نور سټیشن یې ګټلی شوي دي یو پیره کوشش وکړئ یو پیره محنت وکړئ چې بھائی دا راتلونکي الیکشن کې به مونږ دا سړی انشاءالله العزیز چې د تحصیل په دې کرسۍ به یې کېنو او ما ته پته ده زه ستاسو سره دا واده کوم چې دا داسې انسان دی زما په خیال چې دی به د غریب د کونډې د مزدور او د بیروزګاره د نوجوان د دې طبقو په مسایلو باندې ډیر زیات پوه دی انشاءالله دا به زمونږ چې کوم دی ارمان پوره کوي انشاءالله العزیز دی به زمونږ فخر او مونږ به هر خلکو ته وایو چې زه د مختار رضا خان د تحصیلي کس یم یا زه د تحصیلي بریکوټ کس یم انشاءالله دا به زمونږ فخر زه ستاسو نه که څه ماتې ګوډې شوي د هغې بخښنه غواړم او ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو په ګڼ تعداد کې راغلي دا پروګرام هم کامیاب کو انشاءالله العزیز د مختار رضا په قیادت کې به مونږ د ده سپایان یو او انشاءالله مخې ته به ځو والسلام شهزاده صاحب نه پس زه د پنډال